السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه او د زندۍ مال منډۍ نه تاسو ته مخاطب یم داسې پروګرامونه د دې دپاره هم کوو لکه دغه منډۍ وه مخکې زمونږ د ادیرې د اورمربالي ادیرې سټاپ چې ورته وي هلته کې به دا منډۍ لګي دا د هغه ځای نه بیا د چا په وساطت سره دا منډۍ دلته کې غس چوک سره چې کومه زندۍ ده هغې ته راغه خو مسافر یاران دوستان چې کوم دي نو هغوی ته هم د دنیا دغه بازار په دغه وجه باندې ښیو چې وایي چې مازدیګر شي او دلبر دی نوی لکه چې سترګې وي نظر دی نوی او ارمان د خپل وطن تودو ریګونو نهر دی وي خو مسافر دی نوی تاسو مونږ سره اوسئ د غټ اختر شپې ورځې دي دلته کې دې منډۍ ته چې کومه ګډه یا چیلې راکوزئ نو د هغې الله خیر د هغې 20 روپۍ چټۍ ده او بیا چې د دلته نه یا ګډه یا چیلۍ هغه چې خرڅه شي نو بیا دغه کسان چې کوم دي نو دی 300 روپۍ اخلي او دلته په منډۍ کې چې غوا یا میخه خرڅه شي نو د هغې دی بیا 1000 روپۍ اخلي خو تاسو مونږ سره اوسئ چې دلته کې کم خلکو دا مالونه راوستي دي او یا کم خلک دا مالونه اخلي نو د هغې نه لږه رایه اخلو او یو خبره بل هم ډېره اهمه ده هغه به هم دوی سره ډسکس کوو نن چې د منډۍ ته یعنې هغه کمزوری څاروی کم راغلی دی هغوی سره به مونږ خبرې اترې کوو چې دا کم توت کې ناست دی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر جی ماما دا راته ووایه غوا دې وړه لویه کړې ده که نه اخیستې دي وه دا خو ما اوس دغه کړې وه کور کې وه وړه مې لویه کړې ده جی څه یې وې د دې بیه څه وې دې خو 120 ویو نو موږ 1,20,000 جی تا ورته څه وایي ما ورته 20,000 ووایي 1,20,000 او 20,000 کاکا داسې خبره چې ته د دې غوا بیه وکړي او د دغې نه روپۍ هم کمه نه وي هغه به 100 روپۍ وي یاره 85,000 باندې ریټ ودرېدلی ده نور 85,000 د دې سړي او ستا بیا هېڅ فرق نشته دی د سړي سره جوړ شه او دا څاروی پکې لږ راغوله داسې که لږه دا د دې 1,20,000 روپۍ وایي عایشه بسې څنګه چې چاته په څو جوړ شي ګرمي د ځان پې مه پازابه وغه هم درته ښه بیه کړي ده او د تا او د هغه دومره کمې نشته بلکل جی بلکل او صحیح ده د ټولو نه جابر څاروی چې کوم دی هغه په دې منډۍ کې ما ته دا ښکاري او یاره ته دا ښکاري السلام علیکم څنګه چل دی ښه جوړې زړه دې ښه دی السلام علیکم ته لږ داسې شو دا کیمرامین به دې ما د تاسو دا څاروي راخلي ځکه چې په منډۍ کې لکه په غویانو کې راته دا جابر څاروي ښکاره شو خرڅ له مو راوستي که نه واړه مو ستر کړي دي دا مو خرڅ له راوستي وروره او جی دا مو خرڅ له راوستي دي دا راته ووایه لکه دغه چې کوم دی د دغې څه بیه کې او د دې څه بیه کې د دغه بیه کوو 2,20,000 او د دغې بیه کوو دواړه یو ریټ ته به 2,20,000 بیه کوو دواړو او جی 2,20,000 او جی یو داسې کنفرم بیه ستا په دې ذهن کې شته دی چې یاره که دومره پیسې لکه هغه د بیې خبره خو بېله ده که دومره پیسې ما له چا راکولې نو بس بیا ورسره خبره نه کوم دا څاروی ورکوم او جی ورکوي بس 2,00,000 چا ورکولې بس ورکوي وله لس کم 2,00,000 پوره 2,00,000 چا ورکولې ورکوي وله او تاسو څه وایي موږ 2,20,000 بیه کوو 2,20,000 د دې څاروو بیه ده 2,20,000 تاسو لږ دغه کوي یعنې په منډۍ کې ما د دې نه جابر نه دا وګوره د دې 2,20,000 بیه کوي او که چېرته لس کم 2 او 2 پورې په دې باندې ګاک راغو نو دا څاروی چې کوم دی نو دا دوی ورکوي تاسو ته مونږ د کیمرې په سترګه باندې ښایو لږه لار راکړه لږه ښه رور جان السلام علیکم بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یعنې کې بابا سره چې کوم چیلې دی نو دا هم لکه بعضې څاروی داسې وي چې هغه ځان ته ګاک پخپله راتاوی نو بابا سره چې کوم چیلې دی نو دا هم ګاک راتاوی دلته کې دی شیخ پکې څه صحیح کړي دي ځکه ورپسې شوی دی بابا دا راته ووایه د چیلي دی بیه څه ده چیلي مې بیه کړې 15 جی صاحب او تا ورته څه ویلي دي ما ورته 40,000 40,000 په څو یې ورکې په څو کې دا دي ما ته ووایي ای په 40 دلي نو ورکوم په 40 په څو یې ورکې په 55 ته څه وې زه دې ګډه لم ګډ دې لم ګډه
ها دا خو ګډ نه دی که نه ته چشمې واچو زوروره چیلي ته ولاړ وې زه ترې ګډ اخلم ها بابا ښه جبرجا چیلې راوستی دی خو لکه دومره قدر کار دی چې نه په خپله ناشته کړې ده او نه په چیلي څه خوړلي دي ګینې دا کوي تر 50,000 روپو پورې دا کوي ښه دلته په منډای کې یعنی داسې خلک شته چې هغوی کورني څاروي ساتلي دي او هغه یې راوستي دي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی سوداګر دي یعنی هغه د مچو نه چې د کوچو باسي د مچو نه چې کوچو باسي داسې سوداګر هم په دې منډۍ کې ګرځي او که دغه سوداګر ما په دې منډۍ کې ولیدل هغه باندې به زه لاس اچوم نو چې کله پې ما لاس واچولو نو پوه شي چې دا هغه سوداګر دي چې هغه د مچو نه کوچو باسي خو که چېرته په نظر مې راغل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه یې جوړ یې ښه ټیک ټاک دا هغه ځای کې ما یو خبره وکړه لکه څاروی چې کوم دی نو دا ګاګ ځان ته پخپله راتاوی نو زه د هغه ځای نه راشروع شوی وم نو ما وی چې داسې نظر ورکوي نو زه به هغه څاروي والا سره ودرېږم ستاسو په دې لس کې چې دا کوم څاروی دی نو دا هم مونږ ته څه داسې جبارجا غوندې ښکاره شو که نه صحیح ده نو دا د سوداګرۍ له راوستی او که نه کورنۍ دی دا سوداګرۍ له هم راوستی د دې بیه څه کې د دې خو بیه 2 لکه شل کوو او تا نه خو ما د نوم تپوس هم ونه کړو نوم دې څه دی رښتیا نوم ایوب خان ایوب خان د کوم ځای سوکانو سوکانو او که نه ځکه چې په دې کې داسې څاروی وي چې هغه سړی د منډۍ نه بوځي نو که د مونږ د دې کیمرې په سترګه چې ولیدو که نه نو هغه بیا ورپسې هم ځي ټیک شوه د دې څه بیه کې ته 2 لکه شل 2 لکه شل ستا په ذهن کې داسې یو بیه چې دا 2 لکه شل خو تاسو کوئ دغه بیه داسې یو بیه راته وښیه چې بس د دې نه یو ټیډي هم کمه نه ده او نه پکې 4 انې کمې دي او نه پکې زیاتې دي ښه بس یو لک اتیاو نه 1 روپۍ هم کمه نه ده بس 1 لک اتیاو نه یعنې د دې څاروي په منډۍ کې لکه هغه څاروي له مونږ ورځو چې هغه ګاګ ځان ته پخپله راتاوی 2 لکه شل د دې میخې بیه ده هسې نه سنډاوي او ما میخه یاده کړي او 1 لک اتیاو پورې د دې اخیري ډیمانډ دی خو دا راته ووایه لکه د تیر کال په نسبت باندې سکل څاروي نور هم ورپسې ګران شوي دي وجوهات څه کیدی شي نو پروس کال به تا وړو تروړه په 200 شته اوس په 1900 اخلي او دا وجوهات دي به دا ستا وړاندې دي وایي زما په سر باندې خپه کېښوده په بره لاړو داسې په سر باندې تلو تر هغه سره لاړو د دوی د کوزېدو چل بیا چاله نه ورځي دغه څاروي تاسو ته مونږ د کیمرې په سترګه باندې ښیو د هغوی ریټونه هم درته ښیو د دوی نومونه هم درته ښیو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل نوم دې څه دی او د کوم ځای ډنډو پول ډنډو پولي بچې دا څاروی خو لږ دې کیمرې ته ښیئ که نه دا ګډ دی که ګډه ده ګډ دی ګډ دی د دې قیمت څه دی 50,000 نو په دې کې که داسې ګاک راشي او لږ چړ در سره کوي نو څه ګنجش لکه داسې یو بیه ستا په ذهن کې شته دی چې د دې نه کم اړو دی نه 15 نو بیا د غوچه خبره ولې نه کوئ بس چې ځان هم په عذابوئ او بل هم ګرمي ده نو بس وایه چې بس د دې نه کم نه دی بیا له بغیر نه کېږي نه کېږي بیا به کېږي لکه مسلمان به لړزیاړی راړی به هغه زه غلط شوم هغه سیکان دي هغه یوه بیه چې کوي نو هغه سیکان ځکه دي چې هغه په دې کوچي بازار په دې خوله کې یو سکو نو ما دې زړه کې سوچ کولو مې راشه نن دله ورته وشه ما جوړه راله راکړه خو یو خبره او چې جوړه هم ښه جوړوي نو هغه چې ما له تان نه جوړه را کټ کړه دا د ډېر وخت خبره ده خو د ذهن کې مې ده نو شاپر کې واچولې ورته کېښو ما پیسې څو شوې او 1,050 روپۍ نو ما ولې زرګیز ورکړو ما حساب صحیح شو نو غږ یې راته ونه کړو هغه لوټ یې رالړه کړو هغه خپله جوړه یې واخیسته خو یې لړه که ما ته کوي دا ته څنګه سړی وی 100 کې بل څه وایي بس تا یو خبره وکړه چې بس یو خبره همدقسې ګرمي ده ځان پې مه په عذابوي رحمګل السلام علیکم وعلیکم سلام ښه جوړې څه دې راوستي دي چیلوکي دي ها چیلوکي دي د ما اورمړ بالا کلي محله هلکي اوسیدونکي رحمګلو ما وی زه به د باندې ځان له یو پروګرام کوم ځکه
چې دی په خرګاډي کې سبزي هم ګرځي او یو دغه رقم ګل دی دا په دې خپل یو ځان باندې دا ټول کور پالي دا چیلی لږ راښکاره ها یعنې دې ته وګوره دواړه چیلي دي دا دواړه چیلي دي او رقم ګله د دې بیې څه دي بیو کې څه فرق شته که نه یو شان بیه ده یو شان بیه ده څو بس 15 ویمه نو یو که دواړه یو محله هلکي او رقم ګله ښه څاروي دي ورسره یعنې ښه چیلي دي ورسره نو که دا د چا لګي نو مقصد اخیری تر 45,000 روپو کیږي بالکل 45 میر کوم مړه ان شاء الله 45,000 روپۍ پورې کیږي او تاسو لږ دا څاروي هم وګورئ یعنې دواړه چیلي دي د نورو چیلو په نسبت باندې پکې غوښه هم ښه ده رقم ګله داسې څه پته یې لګي چې څومره به 100 کیلو یا 100 من دا پته نه لګي دا اوس غیب علم دی نو دا پته نه لګي او کورني دي ساتلي دي کورني مې ساتلي دي ها کورني ساتلي دي تاسو مونږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی او د کوم ځای فیض الرحمن د کوم ځای بڑا بیری بډه بیرې ها دا پسې خو بډه بیرې ته څوک نشي درتلی خو د دې بیه څه ده اوه څلوېښت نو تا خو 15 دې وې او بیا دې وکې نو اوه څلوېښت دي اخیری لاست بیه څه ده چې څلورنیز پکې نه کمې نه زیاتي څلور څلوېښت اخرني څلور څلوېښت یعنې نه کاغه د کالا منډۍ ده او کاغه د زندۍ منډۍ دغه چې هره منډۍ ده خو لکه نن چې دلته کې په دې کم ریټ باندې دا ګډي بيزي کیږي ګډي بيزي چې په کم ریټ باندې کیږي نو په دک ریټونو باندې بو غواګانې میخي کې دي او نن دی هغه غواګانو هغه د میخو اوس دا والله علم انا لا علم چې دلته کې هغه په منډایو کې هغه وخان کم ګرځي چې هغه وخانو به سره ریټونه وي خو دلته کې د یو سړی بل راغلی دی د ما چې څومره خیال دی لکه چې مال هم ختم کړی دی او ګاک هم ختم کړی دی خو تاسو مونږ سره اوسئ هغه لږ ورځو اوس درته د کیمرې په سترګه ښیم ها لیاقت ماما السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ما د هغه ځای نه ولیدو چې سړی لکه ښه تنګ شوی دی خو ده ته که څاروی میلاو شو که نه نو دا د خپل ملګري پرېږدي او دا ته په دو باندې خپل کور ته په ګیله ځان رسوي لیاقت ماما منډۍ دی وکړه بازار څنګه دی او ډېر تیز دی که نه د حده تیز دی مخلوق دی خدای نه دی د حده او تیز دی نه په نرخ پوهېږي نه په خرڅ پوهېږي بس چې څوک یې څنګه وواله چې والي دی سوداګر ډېر تیز دی سوداګر او ډېر د حده اوتې تیز دی وایي چې په یو څاروي بنګله جوړه کړو په یو څاروي بنګله جوړوي لکه مونږ هم وکتل چې د 2 لکو شلو نه خو کم څاروی نشته دی نشته بالکل هم نشته دی چې 15 منۍ هم 2.5 لکه روپۍ دي او چې د شپږو منو پورې خو 3 لکه روپۍ وي تاسو اوس دې څاروي ته ولاړ وئ دې ته مونږ ولاړ یو که نه دا کمه د دې درته څه وایي دا کم از کم د لاکو څاروی دی او د دې راته 1,13,000 روپۍ وي 1,13,000 روپۍ یعنې هغه ما چې هغه کومه خبره هغه ځای کې وکړه چې هغه دلته منډۍ کې داسې سوداګر دي چې هغوی د مچو نه کوچو باسي نه چې ماش یې ترې وباسي دې نه د لا کم وباسي وعلیکم السلام څنګه طبیعت دی ښه دی نوم دې څه دی او د کوم ځای نوم مې جاوید دی او د سر کلي ورمړو کې پاتې کېږي دا نوم تپوس ځکه کوو د زیات تپوس ځکه کوو چې د کیمرې په سترګه که بېګاله دا څاروی ښکاره شو او دلته کې خرڅ نه شو نو داسې خلک شته دی چې هغوی بیا هغه سړي پسې ورځي خامخا ټیک شوه دا کورنی دی او که نه سوداګري لیدل نه کورنی دی د دې بیه څه کې د دې بیه خو 1,60,000 روپۍ کړي دي ها تا واغشتو که خرڅې نه خرڅو مې کورنی دی خرڅ لمې 1,60,000 روپۍ په دې کې داسې څه بیه د ذهن کې شته دی چې هغه د مونږ د کیمرې په سترګه باندې دا کتونکي وګوري یا د هغوی دا خوښ شو غوا ده که نه ولې نه په 1,40 غوښتې ده خو ورم نه کړم موږ چې زه لږ وټ کټ پکې وشي نو مړه ډېرې چختې پکې مه لټوو که نه زه وایم که دغسې ښه ګاګ در باندې راغو نو بس ځان دې خلاص کړه بس او که نه ورکوې خو چې راشي یعنې کې تر 1,40,000 روپو پورې دغه غویینه غوښه تاسو ته میلاویږي منډۍ کې یو بله پیت پیتکۍ غوندې چې روسي ده د ده نه لږ معلومات کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله کاکا کورنی دی او که نه سوداګرۍ لیدل اوس دی
سوداګرۍ له مې راوستی دی کورنۍ د دې بیه څه ده د دې 1 लाख په 1 लाख کې په دې باندې ګاک تر کمې راغله 75,000 نو ته پې ناشکره وي یاره و مال تاوان کول څنګه تاوان بس خپله خرچه نه پوره کوله چې کوم بسمې کاچه وجوړ دا کم ذات دی دا وطني دی دا اچې ذات ورته وایي اچھے ذات ته د دې 1 लाख روپۍ دا غواړي 75,000 روپۍ دی له ورکولې خو اوس هم بهتره دا ده که تر 75,000 روپو نه تر 74,000 روپو هم پې ګاک راغله زه انشاءالله او ګرمي ده ښه کوم ځای نه راغلی زندۍ سر نه ته زندۍ سر کې اوس یو تا تر اوسه سروې نه دی نه کنه ګران دي که ناجیزه بیه کوي که څنګه ناجایز 1 लाख روپۍ مال 1.5 लाख 2 लाख روپۍ وي دا اوس جایز ده نو دا کاتې مخکې خو نه وي که نه دا اوس دا 1 लाख روپۍ وي دا 1 लाख روپۍ وي دا چې کوم مال وي نو بس څه به کې اوس دغه دی که نه هغه وایي د چا لاس کې کار یا سرکار هلته پړي دي د هغوی لاس کې نو بس موږ به ورسې ګورو ځان به درته ګورو بس څوک به تنګ مغه نه به والو لکار سړی دا خبره کوي چې ګراني ده که نه هغه ماچسې د کم ځای نه کم ځای ته لاړی نسوار په 100 روپۍ ګوله شوه نو دوی وایي چې که نه راشه بس تم دا د 500,000 د 2 لکه وی دا چې قلارې لګي په ټول خبرې دي کوي بس نو نو اوس مواره پې راځي که نه واران به اوس نه راځي ګران دي که نه هسې تاسو تر 100 روپو پورې څاروی اخلی د 1 लाख روپۍ پورې کتونکو ته زه دا خبره کوم چې یو وخت داسې و چې د هر څیز به نسل او تخم معلوم و اوس چې کوم دی جوارونه پکې غنمونه پکې داسې نور تخمونه پکې د تورو د کدوانو د کریلو د ټماټرو دا هایبریډ شو همدقسې دغه هایبریډ سره سره مالونه چې کوم دي په دې کې خاص کر بیا دغه غویان چې کوم دي میخو ته ستنې وال شروع شو غویانو ته ستنې وال شروع شو او ګیله چې کومه ده ګیله بیا په دې کې د مرضونو آفتونو نه کېږي چې پلانې مرض راغو ډینګلې مرض راغو نو په دې باندې به مونږ داسې یو تجربه کار سړي سره خبره کوو او بیا داسې ساینس دومره ترقي هم کړې ده چې یعنې هغه د ستنې والو نه مخکې زما مشر ورور چې کوم دی د هغه غوا ته یو ډاکټر راغو ستنې ورته وواله او هغه د ما ورور له داسې په اوږه باندې ټپ ورکو وایي دا ځل به دا سخی راوړي نو د کمال خبره دا ده چې دومره پته هم لګي خو په دغه باندې به هم مونږ یو پروګرام کوو باقي منډۍ چې کومه ده بازار چې کوم دی دغه تاسو ته مونږ وښولو چې په پاکستان کې نه په هر ملک کې چې کوم دی نو دغه های ریډونه دي د دې ملګري یاره ستا نوم څه دی زما لقمان د کوم ځای خاري کلام د خاري کلا د ده د الله عزت وکړي دا دویم ګیلاس شربت دی چې دا مونږ پسې ګرځي او مونږ له راوړي خو کتونکو ته صرف دغه بازار مونږ خولو خاص کر هغه مسافر یاران دوستان چې کوم دي د خپل کلی وطن د ګردونو او دغه بازارګو ارمانونه کوي دغه د کتوت په ارمان دي نو د هغې دپاره مونږ خصوصي دغه پروګرام وکړو نور ګرمۍ داسې لیونې کړي چې نور نه خبرې کولی شو نه بل څوک پذابولی شو بس اجازت نه غواړو تر بلې خپرونې پورې په لوی الله مسپارم خاد آباد او بریالي اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته